لکه حدیث مبارک کې راځي وی کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالى ته خوښ وي نو الله تبارک وتعالى جبرئیل علیہ السلام ته فرمای اے جبرئیل دا پلان کې انسان نه دی دا پلان کې بندا دا زما ډیر زیات خوښ دی تور سرم مینا وکا تور سرم سوکا مینا وکا نو جبرئیل علیہ السلام ور سره مینا شروع کی نو په ووم اسمان کې چې کومې فرشتې دي نو جبرئیل علیہ السلام د ووم اسمان فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالى د پلان کې بنده سره مینا کوي ګوره تاسو سره مو کوي نو ایوب علیہ السلام دا د ابراهیم علیہ السلام نسل کال ورستو په پنځم پوش کې د ابراهیم علیہ السلام دی تو د مور نوم رحمت وو او دا رحمت چې و دا د لوط علیہ السلام لور و دا دغه په لورګانو کې و دا ډېر وفادار ښځه وددو الله تبارک وتعالى ایوب علیہ السلام باندې ډېر زیات نعمتونه کړیو هر قسم نعمت الله تبارک وتعالى ایوب علیہ السلام ته ورکړو مال اولاد جیداد چې څو دا ول الله ډېر زیات پریوانه ورکړیو مفسرین لیکي وي د ایوب علیہ السلام زمکه چې و زمکه دا دومره زیات زمکه چې پای کې به 1500 قلبې لګیاوي 1500 قلبې چې 1500 قلبې شو نو په یو قلبه کې 2 غویانو نو زر غویان به د ایوب علیہ السلام په زمکو کې د کروندې د پاره لګیو 1500 قلبې لکه نن سبا چې ستا 1500 ټریکټرې وي د زمیندارۍ دپاره او د دې سره نوکران به هم دا قلبې به هم چلولې دومره ځمکې د ایوب علیہ السلام دا خو هغه ځمکې چې کومې په سم باندې وي د کروندې ځمکې وي هغه ځمکې چې د کروندې نه وي هغه به څومره وي او دا ځمکې د شام په علاقه باندې نن سبا چې کوم ځای کې بیت المقدس ته اوس علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده وس دغلته کې ایوب علیہ السلام پاتې کېدو بیت المقدس کې او اوس چې کوم علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده د ایوب علیہ السلام د اوساني ځای دی او ګډه بيزي دور له الله تبارک دومره زیات ورکړي چې مفسرین لیکي وزره ګډي بيزي وي تفسیر ماجدی دا وضاحت کړی دی وزره ګډي بيزي وي د ایوب علیہ السلام 3000 اوخان او 1500 خرو دا د ایوب علیہ السلام مالیت نو د دې سره بنوکارانو مکنه دا رنګ د ایوب علیہ السلام و زامنو او روایت کې راځي و لورګانی بل روایت کې راځي 3 لورګانی دا د ایوب علیہ السلام له الله تبارک وتعالى مال ورکړو مال خود دې موجود و ایوب علیہ السلام هر ټیم د الله په عبادت کې مصروف د الله بندګي وکوله ډېر زیات عبادت گزاره ده به یو ټیم داسې نه تیر چې به د الله عبادت نه کوم منځ به ډېر زیات کوم نیوزل فرشتو د ایوب علیہ السلام دا صفت په اسمان کې بیان کو چیرې د ایوب علیہ السلام ډیر د الله بندگی کوي ډیر عبادت کوي د الله تبارک وتعالى دا یاد ساتئ نیک انسان چې د صفت بره په فرشتي په اسمانونو کې کوي د صفت بره په اسمانونو کې هم کیږي لکه حدیث مبارک کې راځي وی کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالى ته خوښ وي
نو الله تبارک وتعالى جبريل عليه السلام ته فرمای اے جبريل دا پلان کې انسان نه دا پلان کې بندا دا زما ډیر زیات خوخته تور سرم مینا وکا تور سرم سوکا مینا وکا نو جبريل عليه السلام ور سره مینا شروع کی نو په ووم اسمان کې چې کومي فرشتي دي نو جبريل عليه السلام د ووم اسمان فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالى د پلان کې بنده سره مینا کې ګوره تاسو سره مو کوي نو دوم اسمان فرشتي د شپږم اسمان فرشتو ته وي د پلان کې بنده سره الله مینه کې تاسو ور سره مو کوي نو د شپږم اسمان فرشتي د پنځم اسمان او د پنځم څلورم هغه دریم هغه دویم هغه اول نو پس وړو اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي دا د دې انسان سره شروع کی مینا او محبت شروع کی بیا الله تبارک وتعالى فرشتو ته وی د دې انسان سره چې زمينه کوم کنه نو تاسو زما د بندګانو په زړه کې د مینا ور واچوي زما د نیکانو بندګانو په زړه کې د مینا ور واچوي نو دا فرشتي پزمکه جسمره نیکان بندګان دي داغي په زړه کې د دې انسان سره ور واچي مینا ورواچي نو دا نیکان سوي الګه پلان کې سره ډیر نیک سره دی راځي چې خواله لا شو ملاقات پور سره وکړو راځي چې خواله لا شو دعا بتی نه واخلو دا سکی کنه کوي د دې په زړونو کې دا محبت دا الله ورواچوي د دې نیک انسان خو نیک انسان میات کو ښا څوک میات کو نیک انسان د نیکانو خلقو په زړونو کې محبت الله د دغه نیک بنده ورواچي د بدانو په زړونو کې نه ځکه چې د الله تبارک وتعالى د کم انسان سره مینه شروع کی کنه داغه سره فرشتي مینه شروع کی داغه سره نیکان بندگان مینه شروع کی داغه سره دشمنی څوک شروع کی شیطان دغه نیک بنده سره شیطان دشمنی شروع کی نو بیا چې د شیطان کم دوستان دي دا بدن خلق په دنیا کې نو شیطان ته نفرت کوي د نیک انسان نو د شیطان چې کم ملګری دي دا بدن ندام د دغه نیک انسان نه بیا نفرت کوي نالکه وي د پلان کې سره پلان کې مولا حدیث دی پلان کې مولا حدیث دی تاسو خبرې پسې بیا کوي کنه دا هغه د شیطان دوستان دي دوی له دا خبرې دا شیطان په دې ځای کې اچي او نیکان خلق د دې نیک بنده صفت کې پلان کې مولوی صاحب دسي او راځي چې دعا ته نه واخلو ملاقات له لاړ شو نو د نیک بنده محبت الله د نیکانو په زړه کې اچو سره مینه کوي او د بدانو په زړه کې د دې نیک انسان دا نفرت چې دا ورله شیطان اچي دا په زړه کې ځکه دا د شیطان دوستان نو پرشتو د ایوب علیه السلام صفت په اسمان کې شروع کو دا ډیر نیک بنده دی د الله تبارک وتعالى ډیر عبادت کوي دا شیطانان چې دي دا به اسمان ته برختل دا خو چې نبی علیه السلام الله تبارک وتعالى دنیا ته راولېږو پیغمبري ورته میلو شو نو شیطانان بر اسمان ته ختل بر شو دغه ټیمه پر ودی بر اسمان ته خطل او د فرشتو خبرو ته به غوږ کې خود نو دا ابلیس بر خطر او چې کله فرشتو دا صفت کو د ایوب علیه السلام نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندګی نه کوي دا غزلو روغ دی هغه چې دا نه کوي نسی چل بکای څومره زمکی دی ور کړی دي څومره مال دی ور کړی څومره اولاد دی ورکړي څومره جیدات دی ورکړي هغه سره د څه شي کمې دی په زړه روغ دی چې ستا بندګي نه کوي څه چل بکړي ته دې دا وره دی بیا ستا بندګي وکړي هغه څه د ضرورت نشته چې ستا بندګي کوي نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایل وی ازمیخ په حکم ابلیس وی او ته په ازمیخ او کده دی بیا داسې وکړي وی ټیک شو لاړشه او د چې څومره ګډې او بیزي دي زه د هغې نه خپل حفاظت اوچتوم خپل حفاظت اوچتوم هغه ور لمړې کوم
هغه ولمړې کوم عزت ولا غمړې کده دې بستا بندګي وکي ایوب علیه السلام چې څومره ګډي بيزي وي وزره ګډي بيزي وي الله تبارک وتعالى په ټولو باندې مرز را واستول په یړه باندې مړ شي ختم شو او دا غي سر چې کم نو کران هغه شو مړ شو ختم شو پدې کې ابلیس ځان د یو لوی چرواهه په شکل باندې جوړ کړی دی او راغی ایوب علیه السلام لره او دا ځان نصر شو کې چغي وي ایوب علیه السلام ته وي سچل ولې چغي وای ته دلته منځونه کوه عبادتونه کوه هغه وزره ګډي بيزي دي هلاک شو تر دې چل نوزګار نه هغه هلاک شو ایوب علیه السلام فرمایي انا لله وانا الیه راجعون انا لله وانا الیه راجعون زبس الله را کړی یو د الله مال او الله واپس واغستنه پدې کې د پریاد څه خبره ده پدې کې د چغو درولو څه خبره ده او الله را کړی مال او الله واپس واغستو بیا الله شکر دې په سجده باندې پریوتو په سجده باندې پریوتو دا انا لله وانا الیه راجعون دا د انسان کو د دې په مطلب باندې پوښه د انسان د پاره ډېره غټه تسلی ده ډېره غټه تسلی ده د بچر ته چغېرولې ونه وي څنګه دته تکلیف را رسیدو نو دوی انا لله یره الله را کړی او الله واغست د الله مالو الله واغستو زما خو به څه اختیار نو ما خو نشم نه کوله نو چې د الله اختیار وکړو الله به خپل اختیار وکړو دا غشي هغه واغستنو او وانا الیه راجعون مطلب دا دی یرا خیر د کو دلته را نه واغستو زبو سره بیا میل او شمزکه چې موږ د الله ته واپس کیدون کیو سره خو یې راشه می د الله سلاړو بس لاړ نو وس لاس نه راځي نو بیا چې غوړي وسوري وی کنه اره مالو دا قران لاړو اولاد دا حلال نو خزونه دا حلال نو بچی دا حلال خبر خلاص شو دی بیا چې غوړي وی نه دی وی نه خیر به کو دل ترانه الله واغستن و انا الیه راجعون دا الله ته مون ټول زنال ته میلو شو کنه ال ته بس شو کو پلار می پات شه نه زما د عقیده د ال ته سره میلو شو کو بچی می پات شه نه زما د عقیده د ال ته سره میلو شو غم الله ته زم الله لازم دا د انسان د پاره ډېر غټه صدا تسلی ده چې دی انا لله و انا الیه راجعون نو چې کله در باندې مصیبت راغی نو سوایا انا لله و انا الیه راجعون وای په دې سره زړه ته سم ملاويږي تسلی ملاويږي ډېر زیاته ایدا مان په خپل ذهن کې اوساته یاره الله را کړو د الله مال او الله واغستو او خیر د کدل ته را نه واغستو نو انت بور سره میلاو شم ورځ د ملاقات الته نزله تسراشي تسلی راشي نو ایوب علیہ السلام فرمایلی انا لله و انا الیه راجعون نو ابلیس چې اخوا شو نو په سر باندې خوري اړول شروع کړو هغه ته هموي چې وزره غړي وزي د خلاق شو نه هو چې انا لله و انا الیه راجعون او بیا په سجده پریوتو ای کار خو زما دغه خو کارونه کو ویلار بیا الله لا ای الله خیر دی وزره وزي دی پکې نه کنه وزره غړي وزي په دا سره نور مال لګ دی نو خود بستا بندگی کوي نو مال سره ډیر دی نو وزره دی پکې نه کنه الله تبارک وتعالى ورته فرمایل وی 1500 وزمکه چې داغه خپل حفاظت او چته ماغولم هلاکو هغه ورلا دا 1500 نه دا 1500 قلبي چې په کومزمکو کې ګرځي دا 1500 قلبي چې په کومزمکو کې ګرځي د غزمکه ورلم هلاکو خپل حفاظت ته نو چته ما بزمکو باندې طوفانونه رالو په باغونو باندې طوفانونه رالو باغون هلاک شو فصلونه هلاک شو زمکی کند کندره شو ټول ارس زمکی لارې ختم شو بس زمیداران چې بګی کوم واغم الله واغستلو ابلیس بیا د یو غټ زمیدار په شکل باندې را روان دی چې غروړي وي وې ته دلته کې عبادتونه کوه هغه زمکو باندې طوفانونه ارس هلاک کړو نو ایوب علیه السلام به ویل انا لله و انا الیه راجعون
زه بیا هم د الله شکر ادا کوم بیا ابلیس الله تبارک وتعالی ته وویلو خیر دی کنه دا دې پکې نه کنه دغه نوح مال چې څومره ډیر دی بهرحال یو څیز خلا کېدو او ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغول و نو ابلیس لاړ الله تبارک وتعالی له وی ګوره و زامن دي او داسې ښځې دي په خپل په صحت باندې روغ دی بیا د هغه سره څه غم دی دا ته ته واله دې دې ستا بندګي وکړي ځه دا اولاد ته ته واله دې دې بیا ستا بندګي وکړي نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یوه کوټه کې وو الله تبارک وتعالی پې زلزله راوسته کوټه پې کېناسته ټول اولاد د کوټې د لاندې شو ابلیس په منډه راغی ایوب علیه السلام ته وایي ته د الله په عبادت کې مشغول په اولاد د کوټه راتاو شو ټول مړه شو ایوب علیه السلام چې سر اوچت کوي انا لله و انا الیه راجعون الله راکړی اولاد او الله واپس واغستو او زه ښه ده چې کوټه پې راتاو شوې ده نو د دفن کولو نه یم فارغ یم دفن هم شو خو زما او زما د رب په منځ کې حایل مه جوړېږه زمون په منځ کې فاصله مه جوړېږه ما د خپل رب بندګۍ ته پرېږدوه بهرحال د هغې نه پې سخت امتحان الله ته منظور و ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی ځکه دې بندګي کوي صحت روغ دی روغ جوړ صحت ته ورله ورکړه ځکه بندګي کوي دا صحت ورله ته خراب کړی بیا ستا عبادت وکړي الله تبارک وتعالی په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوست څه مرض و بس یو خطرناک مرض په الله راوست چې ورځ ته ورځ بدن خرابېدو دلته کې څه منګړتې کیسې بیا خلکو جوړه کړي دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجي وشو نعوذ بالله دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده الله تبارک وتعالی په پیغمبر باندې چیرې داسې مرض نه راولي چې خلک ترې نفرت شروع کړي خلک ترې کرکه وکړي داسې مرض په الله نه راولي په بدن کې چینجي وشو چینجي به ترې ورتاو شو نو بیا به ایوب علیه السلام راواغسته بیا به یې په زخم کې کېښود چې الله د دې دلته روزي مقرر کړې ده نو دی چېرته ځي دا منګړتې کیسې دي دا خلکو ځان نه جوړې کړي کیسې دي داسې نه مرض پرې راغی څنګه مرض و خطرناک مرض و ورځ ته ورځ د ایوب علیه السلام بدن خرابېدو حتی تر دې پورې چې ایوب علیه السلام دې حد ته ورسېدو چې نه ګرځېدی شو نه کېناستی شو چې دا ډېر زیات کمزوری شو بعضې روایاتو کې راځي وي څلور ښځې وي یوه ښځه یې راله یاره زه ستا سره نور ژوند ځکه نشم کولی چې ته کمزوری شوې د ګټې وټې نه نو زه به تا سره څه کومه بله راله بهرحال دریو ښځو ته یې رخصت ورکړو په آخر کې چې د لوط علیه السلام کومه لور وه رحمت یې نوم و هغه یې راوغوښته زما نه خو دریو وړو ښځو اجازت واغستو خو زه خو په کټ پروت یمه زه ستاسو هېڅ حق نشم ادا کولی نو یاره چې ته هم لاړه شي نو ستا حق به ضایع کېږي زما نه هغې ورته وي چې ته مالدار وې زه ستا بیبي ومه ته په صحت روغ وې زه ستا ښځه ومه زه ملک ومه زه بادشاه ومه نن ته په کټ پروت یې ته فقیر یې ملنګ یې غریب یې زه به مزدوري کوم او تاله به یې راوړم زه ستا نه په دې سخته کې نه جدا کېږم دا نه چې زه سر په ښه وخت کې وم په بد وخت کې به ستا سره سات پرېږدم زه به نه کوم دا د لوط علیه السلام کومه لور چې وه د ده چې بیبي وه دا به سهار وتله مزدورۍ لره مزدوري به یې کوله ټوله ورځ نو چې ماښام به راله نو دله به یې خوراک مراک راوړو پیسو باندې ده ته به یې خوراک ورکو لږې پیسې به یې ترې پرېښودې نوره چې کومه مزدوري به یې کړې وه هغه به یې د الله په نوم خیرات یې ورکړه سهار به مزدورۍ له وته
ماخامه پر به مزدوری کوله بیا به د خدمت کو یا هغه چې بادشاہ او ملک او یا هغه چې مزدوری به بار کوله الله تبارک وتعالى امتحانات بیا عجیب امتحانات داسې سخت امتحانات د الله طرف راځي چې ډیر زیات کمزور شو ایوب علیه السلام او د ناس ته پاس نه وت یو دعا الله ته وکړه وی الله صرف زما د جبه حفاظت کو جبه تر الله سمو وایو جبه تر الله سمو وایو زکه چې په دې جبه باندې زتا یادو نو جبه تر الله سمو چې ستا ذکر کوم نور ستا بدن دې ستا امانت دې سچ ور سره کوي الله ستا مرزي ده په جبه تر الله سمو وایا د ایوب علی السلام جبروغه او الله به پیادو یو ورځ ورته دا بیبي وی حضرت اتلس کال دیو شو چې بیماری ځکه د ایوب علیه السلام د بیماری مده اتلس کال وه او دا بیماری پر راغلی و د اویاو کالو په وخت کې نو دی ورځ ورته بیبي وی حضرت اتلس کال په کټ باندې پروتي او زه درته وایم چې الله ته دعا وکړه چې الله صحت درکړي نو ته د الله نه دعا هم نه غواړې الله ته سوال وکړه چې الله صحت درکړي که نه نو ایوب علیه السلام ورته وفرمیل وی بیبي دا راته ووایه چې زه څومره وخت روغ وم الله صحت ماله څومره وخت راکړی وی اویا کاله وی چې اویا کاله راباندې الله بیماري ولګوي نو پس حساب به برابر شي او یا کاله الله صحت را کړی اوس صرف اتلس کاله بیماري راله زه ته جړه پریاد وکړم زه شرمېږم چې زه الله ته وم چې الله په ما تکلیف دی ما ته شرم راځي الله تبارک وتعالی به راته وویلې چې دا اویا کاله مې چې دا صحت درکړی و هغه درنه هېر شو څو زه نشم ویلی په کټ باندې پروت دی بیمار دی سخت تکلیف دی پې خو په دې اتلس کاله کې د ایوب علیه السلام په خولې باندې به الفاظ دا وی احمدک رب الارباب تفسیر ابن کثیر دا الفاظ را نقل کړي دي احمدک رب الارباب اے د بادشاہانو بادشاہ زه اوس هم ستا ثنا صفت کوم زه اوس هم ستا نه ناامید نه یم ستا صفت کوم الذي احسنت الی الله تا په ما باندې ډیر احسانات کړي دي ډیر احسانات را کړي دي تا مال را کړی دی تا مال اولاد را کړی دی الله د هغې مال او اولاد د محبت توجه زه ستا نه لږ غافل وم الله زه اوس هم ستا حمد بیانوم ستا صفت بیانوم مال دې هم را کړی و اولاد دې هم را کړی و د هغې مال او اولاد د وجې نه به الله زه ستا نه غافله وم الله چې هغه مال دې رانه واغست هغه اولاد دې رانه واغستو اوس خو زه تا ته فارغه شوم اوس زه تا ته فارغ یم اوس ستا ښکلې بندګي کولی شم اوس زه ستا ښکلې عبادت کولی شم ایوب علیه السلام به دا الفاظ ویل په خوله باندې یو ورځ دا ښځه بار ته وتې وه مزدورۍ لره ابلیس د ځان نه طبیب جوړ کړی ډاکټر جوړ کړی دی په لاره باندې روان دی د هغې حلیې خپله کړې ده ښځه ورته وایي ته طبیب ډاکټر یې هغه ورته وایي او یاره زما یو بوډا خاوند دی او ډېر وخت یې په کټو شو په د هغه علاج دې وکړو نو ډېر ښه به یې ته ډاکټر یې هغه ورته وایي زه به له دوایي درکړم او فوراً به د هغې سره جوړ شي هرومرو مټ په شي د هغې سره نه درنه پیسې علمه ځکه تاسو غریبي ده په دې جونګړو کې پراته یې څه شی خو شته دی نه پیسې میسې درنه نه علمه هېڅ درنه دوای پیسې درنه هم نه علمه خو یو کار به کوئ وی کم وی چې کله د خاوند جوړ شي نو دا به ته وایي چې دا ورله تا شفا ورکړه تا جوړ کو دا خبره به کوئ ته به وایي چې دا دې ډاکټر جوړ کو دا خبره به کوئ بس نور در پیسې میسې نه علم ښځې ورته وي ټیک ده که نه دې کې څه خبره ده ګوره دوایي ډاکټر ورکوي خو شفا څوک ورکوي الله ورکوي په دې دوایانو کې د اثر چا ایښی دی الله ایښی دی
دا ډاکټران چې کوم دوايي او دا هر څه چې ورکي په دې کې دا اثر د صحت چا ورک اچولې دي الله تبارک وتعالى اچولې دي د ابلیس ورته وي ته به دې سوي چې دا تا جوړ نو خزي ورته ټیک ته کنه صحیح ده راځه زما خاون علاج وکا راي وستو کور ته چرای خاون ته وی طبيب مې راوسته دی او ډېر تکړه دی ستا علاج کوي او پیسې مایسې نه ډېر ښه سړی دی خو صرف دا خبره کوي چې کله دی جوړ شو ته به چې دی تا جوړ کو ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو هغه رزیل دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام دوکه کړی په اسمانونو کې دا خو هغه رزیل دی دی چې دا تا جوړ کړی دی خو زمونږ د الله نه واسطه کټ کوي دا خو هغه رزیل دی نو غوسه وله ورله او خفه شو چې ابلیس زما دروازې ته راورسېدو ابلیس دومره جرأت وکړو چې زما د ښځې سره خبرې وکړي نو غوسه شو نو ښځې ته یې وي که نه یاره زه خو به جوړېږم الله به صحت راکوي خو که جوړ شوم نو سل لختې به دې ومه سل لختې به دې ومه دا الفاظ یې د خولې نه ووتله زه به سل لختې ومه اوس د هغې پکې ګناه نه وه خو بس دله غوسه ورله په دې باندې چې ابلیس زما کور ته راورسېدو نو بس په دغې ټایم کې الله ته دعا وکړه په دغې ټایم کې دعا وکړه ځکه چې نور شیطان ابلیس زما کور ته را دننه کېږي زما د بیمارۍ نه پیدا وچتی نو وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله ته یې چغه کړه الله صحت راله راکړه نور ابلیس مې کور ته راځي الله هغه رانه تمه پیدا شوه ایوب واذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم او دا نه چې الله تا بیمار کړی ما او تا را باندې بیماری راوستې ده خو الله ما ته یو تکلیف را رسېدلی دی نو مسنی الضر ما ته یو تکلیف راغلی دی نو الله دا به رانه تل ورکوي الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل ارکض برجلک دا ځمکه په خپله خپه باندې ووخه چې ځمکه په خپله خپه باندې ووخله بس د هغې نه اوبه را روانې شوې الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل ایوب په دې اوبو باندې ولامبه پې او وسکتې ایوب علیه السلام د هغې اوبو نه وسکلي او ولامبل پې چې څنګه یې پې ولامبل د 20 کالو ځوان ترې نه جوړ شو جک جوړ شو بیماري لاړه هر څه ختم ښکلی ښایسته ځوان ترې نه جوړ شو بیماري پکې په څومره وخت راغلې وه او یا کالو بوډا و چې بیماری پې راغلې وه الله ترې 20 کالو ځوان جوړ کو الله قادر ذات ته هر څه کولی شي هر څه کولی شي ښځې د کار نه راله څه ګوري چې په کټ کې اوس د 20 کالو هلک ناست دی لکه ته دلته څه کوې دلته خو زما خاوند پروت هغه څه شو بوډا و مریض و په کټ نه پاسېدل ګور چې چېرته شرمخانو رانه وړی دی کو څه شو زما خاوند ایوب علیه السلام ورته مسکی شو چې ته خپل خاوند پېژنې او پېژنم که نه بوډا خراب دی داسې کمزوری دی دلته پروت دی هغه بوډا چې دی هغه ستا مخې ته دا ځوان ناست دی الله ورله صحت ورکړی الله تبارک وتعالی ښه ځوانه کړه الله تبارک وتعالی ورله 7 زامنو هغه ورله دوچن کړو نو چې 7 دوچن شي نو 100 زامن وایي الله ورکړو 14 نونه ورلم دوچن ورکړي مال چې څومره هلاک شوی هغه هر څه ورله ډبل الله ورکړو دوچن په دوچن دی ورله الله تبارک وتعالی ورکړل یو ځل ترې نه ښځې تپوس کو چې ایوبه د مصیبت ورځې در باندې هم راغلي دي او د راحت ورځې هم رالې هسې کومې ورځې ښکلې وي ایوب علیه السلام ورته وي یاره د مصیبت هغه ورځې ډېرې ښکلې وي د بیمارۍ هغه ورځې ډېرې ښکلې وي د تکلیف هغه ورځې ډېرې ښکلې وي ښځه ورته وي څه عجیبه خبرې کوې اوس ښایسته ځوان الله صحت درکړی ته د بیمارۍ ورځې ښکلې وي نه که نه د هغې تکلیف په ورځو کې به زه خپل محبوب یادولم په 24 غنټو کې به یو ورځ زما نه الله ضرور تپوس کو په 24 غنټو کې به ما ته الله اواز کوو ایوبه څنګه یې ایوبه څنګه یې ما چې به هغه اواز واورېدو سبا به ما د هغې اواز انتظار کو شپه ورځ به په ما باندې هغه وتل
په دغه انتظار وتل چې ما ته به زما رب اواز کوي چې ایوب څنګه یې نو چې بیمار ما ته به زما رب اواز کوي ایوب څنګه یې اوس چې صحت مې ومونته الله مې تپوس نه کوي هغه اواز نشته دی هغه د تکلیف اواز ډېر خوږ و نو ایوب علیه السلام باندې تکلیف و نو چې هغه په ډډه وختېده نو خپل الله ته وایي چغه واله وا رب زما یا رب زما ما باندې هغه ورځ ډېر ښکلې تېرېدې ځکه ما ته به زما رب اواز کوي چې ایوبه څنګه ایوبه څنګه اتلس کاله بیماري تېره شو خو ایوب علیه السلام د خپل رب هېر نه شو د خپل رب ناشکري ونه کړله په دې دا زمونږ ده او کومه دعا غوښتې وه رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین د دې وجې نه علما لیکي وایي د لاعلاج مرض دپاره دا بهترینه وظیفه ده بیماری در باندې راغلی تکلیف در باندې راغلی دی ډاکټران درته دوايانې لیکي اثر در باندې نه کوي په کټ پروت بس خپل رب ته چغې وخه رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین رب زما ما ته تکلیف را رسېدلی ته را باندې رحم وکړه ځکه ته ډېر رحم کوونکی یې دا د ایوب علیه السلام دعا ده او ایوب علیه السلام ته به الله شفا ورکړي ما تا ته به الله شفا نه راکړي چې زموږ یقین راغی نو چې کلم بیمار شي په بیماری کې دا دعا غواړه رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین دا د ایوب علیه السلام وظیفه ده چې مونږ ته تاسو ته الله تبارک وتعالی ښودلې ده نو په بیماری کې دا وایه رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین نو تکلیفونه به راځي په ژوند کې مصیبتونه به راځي مونږ به څه کړو چې معمولي غونته مشکل را باندې راشي که نه یا د خولې نه داسې الفاظ وځي چې هغه د کفر الفاظ وي د کفر الفاظ وي نعوذ بالله نعوذ بالله مخکې ورځو کې مې د وطن متعلق اورېده چې ته غم پرې راغلی په جړا کې به دا خبره کول چې زما سره به زما الله نور سي چلو کړي چې څه کوله خو یې وکړو نور به را سره سي چلو کړي نور به ما سره سي چلو کړي نعوذ بالله هسې دا الفاظ دا انسان کفر ته رسوي انسان کفر ته رسوي دا مصیبتونه به راځي دا تکلیفونه به راځي دا غمونه به راځي په دې باندې به صبر کوي ایوب علیه السلام ځان ته را یاد کا او دا انسان چې دی ګوره چې څومره مصیبتونه راځي که نه دومره به ته جوړېږي ابراهیم علیه السلام باندې الله تکلیفونه راوستل پس د هغې نه ابو الانبیا وګرځېدو د پیغمبرانو نیکه وګرځېدو پلار وګرځېدو څومره تکلیفونه پرې راغلي دي دا زمیندار چې دا په دې وخت کې دا لور راوالي او د ونو نه دا څانګې وي تبرګۍ راغوستې دا ونې دا څانګې بانګې وي څومره ښایسته ښایسته ونې دې ته څه شیزونه جوړ کړي خرابې نه کړي څانګې تې ونې سونډسې بونډسې ونې تې جوړې کړي ښه دې ونه کې چې دا خاختراشي نه کړي دا ونه جوړېږي دا نه جوړېږي خو چې دا خاختراشي پکې وکړي نو دا ډېره ښایسته جوړه شي بیا تکلیفونه به په مسلمان باندې راځي مصیبتونه راځي دا خاختراشي ده چې د باندې څومره مصیبتونه راغله دی به دومره الله ته نږدې شي ښکلی انسان به بیا جوړ شي دې مشکلات پې نه راغلي دی نه جوړېږي ښه نو مشکلات به راځي په ژوند کې تکلیفونه به راځي په هر حالت کې به د الله څه ادا کوو شکر په هر حالت کې به د الله څه ادا کوو شکر الحمدلله الله تا راوستي او ته به یې لرکوي الله تا راوستي دي او ته به یې لرکوي